السلام علیکم ورحمت الله. د رؤیت هلال کمیټې څومره علما کرام دي د هغې متفقه فیصله دا راله چې سبا به روژه نه وي بلکې د اتوار په ورځ به وي. اوس بعض ملګري دا خبره کوي چې سبا به موږ روژه نیسو، نو هغې ته دا درخواست دی چې سبا روژه نیول دا ناروا دي. د هغې وجه دا ده چې رسول الله مبارک صراحتا حدیث دی چې صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، چې میاشت وینئ نو روژه نیسئ او چې میاشت وینئ نو بیا روژه ماته کوي، اختر وکړئ. او بیا پکې دا هم فرمان دی چې کله د شعبان 29 ورځې پوره شي نو په هغه ماښام باندې تاسو وګورئ که چرته اسمان صفای نو بیا تاسو ته روژه کمیاش په نظر باندې راغله نو روژه ونیسئ، او که اسمان آبرالود وي وایي چې فإن غم علیکم، که چرته اسمان کې وریځ وي او تاسو ته میاش په نظر باندې راتلل ممکن نه نو بیا فاکملوا عدة شعبان 30 یوما، نو د شعبان بیا 30 ورځې هغه پوره کړئ او په 31 باندې یعنی بیا چې کوم اخو ورځې نو په هغه باندې روژه ونیسئ. نو سبا د هفتې په ورځ باندې د شعبان 30 ورځې پوره کیږي او نور نن چون کې ورځ و پټول ملک نو میاش په نظر باندې چاته نه دراغلي نو سبا روژه نیول دا ټیک نه دي، نو اسی ځان مستړی کوي. بل سبا خسته روژه ده او عبادت به ان شاء الله د بل سبا نه د رمضان شروع کیږي.